علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. زمان اسلام عزت مند مسلمانان نورو اللہ رب کائنات عز و جل سر زما پا کامل ایمان خوشحال کا د جمعہ مبارک ورځ دا د ربیع الاول شریف آخری شپه ورځ شروع دي د برکتونو د عزتونو د ثوابونو د حضور پاک د محبتونو یو عظیم میاش مبارک وا په هر کور کې او په هر گلی او په هر علاقہ او په هر وطن به د حضور پاک د محبت اوازونو او دې میاشت مبارکه کې مخکې به یو میاشت پروګرامونه زیب زیب میلادونه اوس الحمدلله د حضور پاک شان ورتواره پورته کیږي ځکه چې الله د حضور پاک صفت کړي چې ورفعنا لك ذکرک چې الله تبارک وتعالى د حضور پاک ذکر کوي او د هغه شان پورته کوي د هغه شان څوک کمولی نشي. د زمانه یو بادشاہ چې یا یو وزیر اعظم یا یو گورنر یا وزیر اعلی چې الله تبارک وتعالى یو چانس او موقع ورکړي او هغه د عزت په کرسي باندې کېږي نو څوک یې ګزولی نشي. ځکه وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت الله تبارک وتعالى ورکړي او ذلت هم د الله تبارک وتعالى له طرف راځي. او حضور پاک نے چې الله کم شان ورکړي کدا ټول خلق یو طرف ته کې دا زمکه اسمانونو هر یو سیس بل طرف ته کې او دا ټول د حضور پاک د شان نه منکر شنو الله تبارک وتعالى په خپل د حضور پاک ذکر کوي.
د الله تبارک وتعالى تمام ذاکرین به ختم شي، تمام صفت کون کی به ختم شي، تمام عبادت کون کی به ختم شي، خو د حضور پاک ذاکر نه ختميږي چې الله تبارک وتعالى دی. حضور پاک دومره شان الله ورکړي چې داغه پشان کې کمی نه راځي. یو سړی با دا وایي چې یو ځای کې میلاد مناویږي د حضور پاک او هلته جماعتونه سنگار شي یا خیرات وشي یا صدقات وشي یا خلق ټول شي مجلس شي، نو بعضې پکې دا خبره کوي چې دا پیسې به چې تخوار کونډو غریب له ورکړې وې. دلته خو چا سره دی ویلو، خو نور ځایونو کې مونږ خبرېږو لکه خلک خبرې کوي چې دا پیسې به چې تخوار یتیم غریب فقیر مسکین ته ورکړې وې، نو دا دونه خرچي چې په جماعت کېږي او دا لړۍ لګي او دا حساب کتاب، نو دا فضولیات دی ته چې دا فضول شیزونه دي. چې حضور پاک دنیا ته نه وی راغلی، نه به ته او نه به زه وې، نه به ځمکه او نه به اسمانونه، نه به دریابونه نه به سمندرونه، دا ټول الله د حضور پاک د مخه پیدا کړي دي. تا ته په ربیع الاول کې یتیم او فقیر رایاد شي، دا نور میاشتې کوم خاطلی نور میاشتې یتیم او فقیر سره اخلاص او امداد کوه کنه. خدا په هغه خلکو بد لګي چې د الله نبی نه خوښ، په هغه چا بد لګي د حضور پاک صفت چې داغه سره بغض او کینه په زړه کې وي، نو بیا ور باندې داغه د محبت د نغمه بدې لګي. حضور پاک له شان الله ورکړي دی، کدا ټول خلق داغه بدوي خو الله صفت کړي دی. قرآن عظیم الشان کے اللہ تبارک و تعالی محبوب تا د حضور پاک د ظلم مبارک استای نکړی دا، د حضور پاک د ودها مخ الله استای نکړی دا، د حضور پاک د سترګو مبارک صفت الله قرآن عظیم کې کړی. د حضور پاک د تګ را تګ او د ناستی صفتونه الله بیان کړي. زمون نبی الله دومره شان ورکړي، مخالفین بم ډیر پیدا کیږي، خو عاشقان داغه نه پزر چند پیدا کیږي، عاشقان داغه نه پزر چند پیدا کیږي. نو مخکې بس صرف ربیع الاول کې پروګرامونو، اوس ربیع الثانی شلم او داسې تاریخونو پورې چې کوم دی د هغې صفتونه بیانېږي او ځي، په وجه د دې چې د حضور پاک صفت نه ختمېږي. ټوله دنیا به ختم شي، د قیامت په ورځ به اسمان الله لاندې راګزار کړي، اسمان بدل ولی شي، بنگلی جیدادونه بلاندې ریزه ریزه شي، دا هر سبا د شګو په مقدار باندې شي، خدا الله تبارک و تعالی ذات به باقی وي. کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دا الله ذات به باقی پاتې کیږي، او هغه داسې ذات دی چې دا نبی پاک صفتونه الله تبارک وتعالى بیان کړی دي. د حضور پاک صفت الله تبارک وتعالى په خپل باندې کوي، او فرشتو ته وی تاسو زما په محبوب درود وایي، مؤمنانو مسلمانانو ته وی فرشتو ته وی چې تاسو زما په نبی باندې درود پاک ډیر وایي.
چرته هغه ته نه خفه نشي. اور د حضور پاک معجزات بیانېږي، کمالات بیانېږي، د هغې د حسن مبارک صفتونه کېږي. یره زه ویم امتی هغه امتی دی چې هغه ته د نبي صفت کېږي او په ده باندې ویښته به ورشي ودرېږي او دی وبنوږېږي او دی بدن یې وخوځېږي، نو پته لګي چې ده کې د حضور پاک محبت پروت دی. د ځنګل زناور حضور پاک پیژنده چې حضور پاک له الله څومره کمال ورکړی دی. د حضور پاک مبارک یو خرو پاغې باندې به سورلی کوله او هغه باندې حضور پاک یعفور نوم کېښودی و. یعفور دا ور باندې حضور پاک نوم کېښودی و. هغه زناور دی خو دومره پوهېږي چې کله به حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته حاجت پیدا شو چې پلانې صحابي دی راشي زما دربار ته. هغه وخت کې هو ټیلیفونونه نو که نه، چاته به ټیلیفون شي چاله غواړي دی نه، دا خر یعفور په نوم باندې چې حضور پاک ولې نوم بدل کړی او هغه به په دروازه کې ولاړو، داغه په خبرو باندې حضور پاک پیدلو. د حضور پاک په خبرو باندې با هغه زناور پیدلو چې आवाज به کو صدیق اکبر سے تب आवाज کو حضور پاک. ناغه خر یعفور په نوم باندې هغه ته حضور پاک اشاره وکړه، داغه په اشاره به هغه خر یعفور چې کوم دی لاړو د صدیق اکبر سے دروازه به په اربوز باندې وټکوله چې صدیق اکبر سے بروت چې دا هو د حضور پاک سورلی دا. بس حضور پاک را لېږي نه هغه برالو حضور پاک ته بکیرا د الله محبوبه تاسو سویل زه حاضر یم که د عمر فاروق سره بیکار پیدا شلو. هغه د حضور پاک سورلی چې به ور باندې کولا هغه ته به حضور پاک اشاره وکړه، هغه خر بلاړو د حضور پاک د یاد د عمر فاروق دروازه به پوربوز باندې یا په سر باندې داسې ډغره ورکړه چې عمر فاروق صاحب وروته د حضور پاک هغه یعفور چې سورلی به ور باندې کول هغه به بهر ولاړو. یره د هغه خر به هم صحابه کرامو احترام کو، صحابه په د هغې قدر کو او دا به چې دی د ده په شا باندې حضور پاک سورلی کوي. نابه ورسره را روان شو مسجد نبوي شریف ته برالو، حضور پاک مبارک به وکتل چې دا هو یعفور چې کوم دی تللی سوال جواب عمر فاروق سے پسیو که هغه حاضر شو. عثمان غنی صاحب سره به کار پیدا شو، هغه زناورم د حضور پاک په خبره باندې پیدلو. حضور پاک به اشاره وکړه، هغه خر به د مسجد نبوي د دروازې نه روان شو، د عثمان غنی صاحب کور ته بلاړو. داغه د کور دروازه به وټکولا، عثمان غنی صاحب بروت چې به کتل د حضور پاک سورلی به ولاړه وه، یعفور په نوم باندې حضور پاک ول نوم بدل کړو. بس پته به ولګي دا د الله محبوب پیغمبر را لېږلی دی. او بیا چې کله حضور پاک په کوم ورځ دنیا نه لاړه وفات شو مبارک، سترګې پټې شوې، قبر ته ښکته شو. دا د حضور پاک سورلی دا یعفور په نوم باندې دی با د مدینې منورې په دې لارو کوڅو کې 3 ورځې منډې ووهلې، کله یو ګلې ته ځو، کله بلې ګلې ته، کله یو ته کله بل ته. آخر چې د حضور پاک مبارک ملاقات ونه شو نو په مدینه منوره کې یو کوی شړ کوی، بس لاړه هغه کوی ته ځان گزار کړ،
چې د الله د محبوب ملاقات نه کیږي دنیا کې نور وخت نه تیروما هغه کوي ته ځان گزار کړ د ځنګل زناور د حضور پاک په محبت پیږي په دې زماني مسلمان ته چې ډېرې چغیم د حضور پاک د محبت وې کنه دیو پکې څه غرض وي زمون پکې دا غرض دی چې پاغه سخت ورځ د قیامت به یوس پلار به د زوینه تختی او زوی به د پلار نه تختی او خزبا د خاون نه تختی او خاون به د خزینه تختی او دا ټول به د یو بل نه فرار کې یو بل ته مخ کې دین شي او په هغه ورځ چې تعالی د الله نبی لاس درګي الله د دې زمانه د یو جیل نه چې یو سړی رو باسي نو داغه سونه احترامي چې پلانې راغلیو درخواست یې ولیکو او د جیل سبډن ته زما شفارس وکړو او هغه شفارس باندې زره جیل نه وروتم تر قیامت داغه شکریا نشي ادا کولی او د هغه محبوب پیغمبر چې د سختو تورو تیارونه د سخت عذاب او مشکلاتو نه یو امتی له لاس ورکی او هغه د جهنم نو باسي جنت ته داخل کی دا احسان بسوک اراولی شي ابدا چا د پاره ابدا هغه چا د پاره چا چې نبی پاک سره په دنیا کې محبت کړی دی المرء مع من احب چا چې په دنیا کې د چا سره محبت او مینه وساتله پورز د قیامت بمداغه په سب کې ولاړی زمونږه یو الله دې چې داغه شریک نشته د الله تبارک وتعالى په ذات او په صفاتو کې شریک نشته او د الله نه باز زموږ استاد خوږ محبوب پیغمبر دی سبحان الله وای د حضور پاک په صفت ایمان تازه کی ایمان د حضور پاک په صفت ایمان تازه کیږي او مؤمن سره هغه دی چې د حضور پاک صفت کیږي او بیا د حضور پاک په صفت باندې د دې ایمان تازه کیږي کمال دا دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د ځنګل زناورم پیژني چې دا د الله نبی دی دکی کمال پروت دی یو ځل محبوب علیہ السلام د خپل مسجد نبوي شریف نه بهر صحرا ته وتلو صحرا طرف ته داسي وت چې وی قتل هغه صحرا کې د یو اونې د لاندې یو اوسې ولاړه ده هغه اوسې چا ښکار کړی ده هغه ښکار کړي اوسې د هغه اونو پورې تړلې شوې ولاړه ده چې اونې پورې تړلې ولیدله او د تیرو نه چې کوم دی پی روان دي حضور پاک ورنږدې شو هغه اوسې ورته وایي ګوره د هغه یهودي اوسې ګیره کړې وه په ښکار کې د اونې پورې تړلې وه هغه د الله نبی نه پیژنده خو اوسې پیژنده هغه اوسې ورته وایي ای د الله محبوب پیغمبره د اوسې په خبره باندې پیږي نه اے د الله محبوب پیغمبره پلانی یهودي زه دې اونې پورې تړلې ښکار کړې ما او د غر نه آغاړه زما بچی دی واړه واړه او هغې به اوږې وي نو که تاسو زما ضمانتو کې زه به لاړ شم هغه بچو له به پی ورکړم بېرته به واپس راشم د الله محبوب پیغمبر چې کله سپړدله هغه پړې اخلاصولو هغه اوسې اخلاصوله هغه یهودي رالو ودرېده ورته یې څه کې وی دا اوسې تا په جال کې بنده کړې ده وي او دا اوسې ازادوما خپلو بچو له به پی ورکړي بیا به راشي وی دا خو د ځنګل ځناور په دې څه اعتبار پکار چې بیا راځي او که نه ورته وی تر څو پورې چې دا اوسې نه وي راغلی دې اونې پورې به زه ولاړ یم
کله د اوسې واپس راشي تال نو بیا بزر دې ځای نه زما. یهودي حیران شو چې د اوسې به څنګه بیا راځي. حضور پاک وی ته خوشي کا ته ما نه پیژنې چې دا څوک دی، خو د ځنګل ځناور مې پیژني. هغه اوسې لاړه خپلو بچو له او خپلو بچو ته ودرېده او ورته وی بچو ما نن د الله نبی په ضمانت کې ورکړی دی، زر دا پې اوس کې چې زه خپله وعده برابر کړم د الله نبی به ولاړ وي. هغه بچو ورته وی مونږ دا پې دلته نسکو چې د الله نبی دی ضمانت کې ورکړی نو مونږ هم در سره روانېږو، مونږ هم در سره ځو. سره دا دونه وخت پکې تیر شوی نو د اوسې سره بچیم دوه رالل او د الله د محبوب په خوا کې ودرېدل او د الله محبوب ته خبرو کې د الله محبوبه قربان تاسو ډېر انتظار وکړو او موږ حاضر شو. یهودي چې وکتل چې هو ما خو د اوسې غم کو، هغه اوسې خو ځان سره دو بچیم راوستل. وید الله محبوب پیغمبرا تر اوسه مې پتا باندې ایمان نه وروړلو، چا بسوي چا بسوي چا بوي جادګور دی نعوذ بالله، چا بوي چا ته نظرو کی هغه د مجلس نه پاسي. ما وکتل چې د ځنګل زناور دی خبره مني او تا پیژني چې د الله نبی دی د الله محبوب پیغمبر. بس ماتم کلمه بیان کا، ماتم کلمه بیان کا چې مسلمان شما د الله محبوب پیغمبر وته کلمه بیان کا. هغه اوسه هغه يهودي چې اول يهودي وو او بیا د نبی مبارک په مخ باندې مین شو، الله ته صحابي جوړ کړلو، اوسه آزاد کړه. وته ز خپل بچو سره ز خپل جاره ته ګرځا. واقع د ځنګل زناور د حضور پاک خبره مني، د حضور پاک میلاد مناول، د هغې صفت کول، د هغې په یاد کې را جمع کېدل دا د ایمان نښه ده. زما استانا صدیق اکبر سے ښه پوهېږي. افضل البشر بعد الانبیاء محبوب فرمایي د ټول بشریت د انسانانو د انبیاو نه پس چې کوم دی افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر سے داغه مقام دی. حضور پاک فرمایي زمان نه پس مرتبه مقام د صدیق اکبر صاحب دی چې هغه فرمایي ابن حجر صاحب شپږ سوه کاله مخکې په خپل کتاب کې فرمایلی دي. د دې زمانې مولام نه شپږ سوه کاله مخکې تیر شوی دی چې چا د حضور پاک مبارک په میلاد او محفل کې 1 روپۍ خرچه وکړه. صدیق اکبر سے فرمایي دا سړی به ما سره په جنت کې یو ځای وي. واوا چې په هغه سخته ورځ مقام د هغه خلکو دی، مرتبه د هغه خلکو ده چې مونږ په هر مانځه کې فرض دی که واجب دی که سنت دی که نفل دی، خو چې کله الله اکبر کې نیت دی وتړه د نیت تړلو نه پس خلک بیا څه وایي سبحانک اللهم ختم شي، بیا فاتحه وایي، الحمد شریف وایي. فالحمد شریف کی راضی انعمت علیہم دا پاکشتا نبی پاکی بولے شتا پائی گا پدی صورت فاتحہ کی کت فرض موس کے کہ واجب کے کہ سنت کے کہ نفل کے خوچ کل دنیت اتللو اور بیا فاتحہ شروع کی نرازی انعمت علیہم. یا اللہ تا چی پچا باندی انعام کرے نو یا اللہ منتد آغ خلق لارو خایا تبوی چی دا آغ خلق لار کم لار دا
تو صرف بے انعمت علیہم یا اللہ تا ور باندې انعام کړي منتدا آغا خلق لار او خایا قرآن عظیم کی بلزے اللہ تبارک و تعالی پا پینزم سپارہ کی فرمائے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سبحان اللہ منوی کرنا منخو التفاتحہ کی دا آواز کو چا انعامت علیہم اللہ وی لار دا آغا کسانو دا انعام اللہ چا اللہ پہ انعام کرے دے کم خلق دی من النبیین نبیان دی والصدیقین صدیقین دشتین خلق دی والشہدائے او دا اللہ پلار کی جنگی دل خلق چی پلار و وطن و قبیل و ہر سے پری خودی وی او دا اللہ دا پارا پا جہاد کے غازیان یا شہیدان شوی وی والشہداء دا شہداء لار راتو خایا او والصالحین دا اولیاء دا نیکان خلق لار چاچے پا دنیا کی دا اللہ دا نبی سر محبت کریوی کاغ صدیق اکبر دے رضی اللہ تعالی عنہ دا خلق با دا صدیق اکبر سے پسب کی پورز دا قیامت باندے والالوی کچا دا عمر فاروق سرا رضی اللہ تعالی عنہ یا عثمان غنی سے سرا دا دو شہیدانو دا اللہ پا دل باندے دا نبی پا محبت باندے اخپلی ویلی قربان کرے بیا بد شہداء پا صفونو کی ولالوی او یا صالحین نیکان اولیاء خلق سر چا پا دنیا کی محبت او من اکلا اولیاء امنل داغی تعظیم و احترام کو داغی سر ناس توکلا دا نیکان خلق سر المرء مع من احبا چاچے پا دنیا کے دا چا سر محبتو کو دا چا سرے ناس توکر محبوب فرمائی پورز دا قیب داغی پا سب کی ولالوی زمونگا خو الحمدللہ و شکرللہ ناس تا طول دا نیکانو خلقو سر دا چی اگر نبیان دی و صدیقین دی و شہداء دی آغا شہداء او نیکانو خلقو سر زمونگ ناس ترا انشاءاللہ سنیان او نیکان خلق و پورز دا قیامت دا نیکان و خلق پا سب کی پاسی اللہ مون تمام حاضرین و سامعین او دا حضور پاک عاشقان امتیان اللہ طول دا حضور پاک پورز دا قیامت دا جنڈی مبارک دلان دے راولا دا شہداء و دا صالحین پا سب کی مولا مون طول شمار اگر دوا او دا یاد ساتے مرگ را روان دے کزیم و کتاسوی خدا پیالے با دا مرخا مخاص کو دینا خدا چام انکار نشتا کافر منی چی مرشتا یہودی منی چی مرشتا عیسائی منی نصرانی منی بدعمل منی و نیکانی منی چی مرشتا دا مرن اخلاصی نشتا خدا سے جن او زندگی پا دنیا کے تیر دا مرن پس دے خلق خو ہوئی چی پلانے خسرے ہو دا سے جن تیر کا دا نیکانو خلقو کڑے را ٹنگا کا دا اگوی سر ناس تکوا اگوی چی پکم لار تری پاگ لار باندے تک کوا دنیا بدیم خیو آخرت بدیم خیوی واخر دعوانا الحمدللہ رب